محترم مسلمانانو د نن نه بعد خپل حاجتونه دا چاته وایمو ځکه مخلوق محترمو د خلکو پسې خان دي خپل ضروریات چاته بیانویمو دغه رنګ خپل مشکلات دا چاته بیانویمو ځکه نن سبا کو څوک هم چاته مشکلات بیانوي نو چې چاته بیانوي هغه ته خوند لي هغه ته مزه لي نور خلکو ته به وایي نو که ستا حاجت دی نه پوره کېږي مشکل دی نه ختمېږي یا دغه رنګې په تا باندې قرض دی دغه رنګې د رشتو څه مسله وي چې څه مسله وي خپل خالق ته خپل مالک ته ځان حواله کړه عمده وظیفه وکړه الله پاک ته ځان حواله کړه بیا تماشه کوه چې الله پاک څه کوي الله پاک به هغه څه وکړي چې کوم څه ستا په مقدر کې وي فرمایي بنده ته زما په چاهت باندې چلېږه زه به ستا چاهت کوم مطلب دا چې ته زما خوښه باندې چلېږه زه به ستا خوښه باندې چلېږم او که ته چلېږې خپله خوښه باندې نو الله پاک وایي زه بیا کوم خپله خوښه کېدای شي بیا خفه یا خوشحالې بیا نو محترم مسلمانانو خپل حاجتونه چاته وایمو مشکلات چاته وایمو ضرورتونه چاته مه وایه خپل رب او خپل خالق او خپل مالک ته نن نه بعد وایه وظیفې مکمل ترتیب مکمل طریقه کاره سبا وایو سبا نه وایو کم ختم دی څو ورځې دی څو ورځې نه دی د ورځې به کول غواړي د شپې به کول غواړي انشاءالله العزیز مکمل ترتیب مکمل طریقه کار د کلیپ کې تاسو سره شیر کوم کوشش وکړئ د ثواب په نیت باندې د ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو څومره چې حل کړي د چا څومره حاجات دي یا الله پاک د هغوی تمام حاجات دا پوره کړه د چا څومره مشکلات دي الله پاک تمام مشکلات ختم کړه د چا څومره ضروریات دي الله پاک ضرورتونه له پوره کړه څومره بیماران دي الله پاک تمام بیماران دا حق خپل صحت مزیدار زندگی او ورکه څونه مسافر دي هغوی ته دعا وکړئ الله پاک مسافر له خپل وطن باندې د بهترین رزق د بهترین کاروبار انتظام دا وکړه یا الله پاک زموږ ملک باندې رحم وکړه یا الله پاک به د ټول مسلمانانو باندې رحم وکړه بهترین او اعلی زندگی ول ورکړه چې دوی به چاته نه محتاجېږي نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده انشاءالله العزیز د یو څو ورځې په وظیفې کولو سره به الله پاک زموږ ستاسو مسلې دا به حل کړي یاد ساتئ محترم خپل ضرورتونه چاته وایمو ها چاته هم فریاد مه کوه بعضې زمونږ دا سرونه وي یا دا خویندې وي هغې لاړ شي چاته زړه سپک کړي لګیا خپل ټولې قصې ورته وکړي الله پاک دا چل کړی دی الله پاک دا چل کړی دی الله پاک دا چل کړی دی دونه بیماری دی دونه مشکلات دی دونه تکالیف دی بالکل چاته مه وایه ولې خلکو ته وایي چاته وایي نو هغه تعالی څه وکړي تعالی ضرورت پوره کولی شي ستا حاجات پوره کولی شي ستا مشکل دا ختمولی شي نشي کولی نو چې نه شي کولی ولې ورته بیا وایي زمونږ خو داسې یو ځای شته چې هغه خالق هم دی مالک هم دی رازق هم دی حاجت پوره کوونکی هم دی مشکل ګشا هم دی حاجت روا هم دی دا سړی که به تا قرضونه وي الله پاک به د قرضې ختمه کړي یار چې څه ته غواړې الله پاک به واقع نو ولې بل چاته سوال کوي کوشش وکړو محترمو چې خپل حاجات چاته وایو نو راځئ الله پاک په در کې کښېنئ الله پاک د خپل سوال فریاد دا ور وړاندې کړه چې کله سوال او فریاد ور وړاندې کړو محترم الله پاک به سم مسله حل کړي وظیفه څنګه ده او د هغې ترتیب او طریقه کار څنګه دی وظیفه محترمه دا ده چې تاسو به ماښام کې یا تاسو به ماسخوتن د لمانځه نه بعد دا وظیفه کوئ کومه وظیفه به کوئ سورت یاسین به یوه پېره وایئ چې کله تاسو سورت یاسین یو پېره وویلې او تاسو کله سورت یاسین ختموئ او دغلته کې یو لفظ د کن فیکون دقه ځای ته ورسېدلي دقه ځای ته ورسېدي خپل حاجت به په ذهن کې راولئ او دا وظیفه به ورسره وکړي یا الله یا غنی یا وهاب یا فتاح یا الله یا غنی یا وهاب یا فتاح دا څلور نومونه به دا وویل الله پاک
او دا به تقریبا 313 پیری وي 314 پیری کو دغه نشي ویلی بیا 101 پیری وایا او بیا د هغې نه بعد درود شریف وایا صورت یاسین چې ختم شي بیا درود شریف وایا او بیا د هغې نه بعد محترمه دعا وکړئ دعا وکړئ هم مزیداره دعا وکړئ داسې دعا وکړئ چې څه په زړه باندې ستاسو وي هغه وکړئ او بیا د هغې نه بعد بیا درود شریف ووایئ او بیا لاسونه راکړئ مهرباني انشاءالله العزیز یو څو ورځې یو څو ماسوتنې تاسو لږ ځان فارغه کړئ او دا کلمات ووایئ انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو حالت ډېر زیات بهتر کړي محترم الله پاک ډېر زیات مهربانه دی الله ډېر رحیم دی الله پاک ډېر کرم کوونکی دی نو که تاسو دا وظیفه د زړه نه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي کوشش وکړئ وظیفه د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ ملګرو سره الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته